الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. درود شرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمویدت منی اللہ رب العزت قرآن پاک دے عظیم کتب سے سورت حشر نام نمبر آیت سے اللہ رب العزت فرمایلی دی چې په دغه آیت په صحیح حصہ سے ټوکړه سے ایوی واقعی طرف تا اللہ پاک اشارہ کری دو. شان نزولی پدا طریقہ بندی تفسیر قرطبی ایوا واقعہ روڑی دو چی پیغمبر علیہ السلام و مسجد نبوی شو صحابہ کرام مر سراوی یو صحابی رغلو پیغمبر علیہ السلام تا الوج شکایتی وکړو چې یا رسول الله سیم اورزو زد خروق شای نمی ما چې وی خورا یا رسول الله قسم ملاو شي چې زه په هغه باندې گزارا وکا. یا رسول الله سمې چې خړلې وای بیا پیغمبر علیه السلام یو صحابي ولا جلو چې لوړ شا دمو کېرتا دمو بی طرف ته ورشا او وته یا چې پیغمبر علیه السلام قد خروس شوق تشی پکیر سے موجود ہوئی کہ دیری کو یو المادا پیغمبر علیہ السلام سرا ویرشا آغا صحابی چکلا لوڑو حضرت ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ دکیرتا دروزائے وٹکا ولا چی پیغمبر علیہ السلام صحابیہ نبی علیہ السلام خروز شو قسم موجودی پکیر شي چې هغه روکي او چې پیغمبر علیہ السلام ته ویرا آغا بی بی امهات المؤمنین آوی تویئی چې مش پکیر شي خو سیم اوریزو چې مش الغرائی ندبل کړای میش پکیر شي دی ایبن علاوه یو شای نشتا چې زه دیر کا او پیغمبر علیہ السلام ته یې سي بیان ابدا صحابی لړو دی بل بیبي دی پیغمبر علیہ السلام طرف تا داسې په نمبر ام سلمہ بیا دینه بدا خبیبه رضی الله تعالی عنها دینه بدا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دین بدا سودا رضی اللہ تعالی عنہ دین بدا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ داغا صحابی لوڑو دے ہاری بی بی پا خلبون دے داغا الفاظ وی چی میش سرا خود دی ابن علاوہ یو شای نشتا چی میش دیر کی او میش آغا چی پیغمبر علیہ السلام تا یہ سے او چی والما تایوید کو دے موی عزت منے دا دے چاں بیبیوں نے
داد سردار دو جہان جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ټول بیبیونه پکېره شي دا شای نه و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورلای وای صحابي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې سو وای چې خولم وای بیبیونه سوي ته وی چې دی بن علاوه یو شام سره نشتا چې کله دا صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رغلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبره تیر کړه یا رسول الله سانشتا چې موته تر وړي وای آدی بن علما د تو په کیر شي یو شای نشتا کې وی خوري بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام نوستوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام تسویای جو صحابه کرام داد مو والمدا سیکشتا چې د مو والما بیدی وسرا زون سره والما کو نو په دا صحابه کرام شه لوی لوی صحابه موجود وی دیگه پکې رشا دا شای نه وو چې یو کاس چک شوی وی ویلی وای یو صحابي دا ډیر غریب صحابي دا هغه چک شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویای چې یا رسول الله دا والما متورسدلو دا به د سره بيزا زبې د خروج شو کې تنظیم توکا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا والما ور کړو سره راون شول دریمی دا صحابی چې کله کېرته ورسېدلو بیبي ته ویایي چې او بیبي دا ولما دا خدا داسې ولما دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولما دا دارو مور واستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ چې سیکی والمکاوی د مو والمادا تسی والمکای نو دا مور واستلای دا خو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والمادا فقیر شي سشتا آغا بی بی د صحابی آد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مین عاشق وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا وا اوی توی کی ویلنا پکیر ش خدا شای نشتا لش کی د خروق شای پوته دا ا د مو بچون ته شای دا او خیر دا زب بچون سم لوا پکیمه طریقہ بھی غلط پہ کا ہو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صحابی ته چې مش خروق ور کی خروق تنظیم یو وکړو چې کله خروق ته یور کړو نو دغه نه بعد ریبلو والماته اکشیش دلو او دا بیبی دا سزا د صحابی خپل خوند توی خو خوندا خروق چې کیم دا دی وکستا او مشتو درې کا سنی چې کله ته په مړی باندې کښنه کسا د دغه مړی د دین خوشان مکا زب په هغه ټیم باندې دیوا بلشکی تتا کا نو تا خوشان پڑی بوا لوس پڑی بوا خوصا خلط چگوا ما دا صحابی سره په یوځای باندې زکا خروق کا په یوځای باندې کښنه وسرا چې دا والما سره خروق صدا د مالیکا دا سنت طریقہ دو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقې شي چې کله والما دیر شي چې ستاندا وسرا کښینی اده وسرا خوري نو ته په هغه ټیم باندې خروق ما وسرا کا لوس خالی په تلی باندې غکوا سیړوا او بیا چګوا چې دا والما به وی کا مسره خروق خو ته خروق کما خروق دی وکستا نو مې عزت منه چې کله مړې شش دلا دغه طریقې وکړه دیوایت تتکړه اینا بعد دا سره لګیا دا آغا کیما والماو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آشم میر شو او شخ خروقی وکړلو دغه نه بعد د بسترې انتظام یې وته وکړو سیم لاولو صابو ټیم چې کلا د صحابي دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په جماعت شو ولیدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځخ په وکړو چې د الله بندا
شپې دې څه عمل کړی دي شپې دې څه قرباني کړی دو څه همدردي دې کړی دو آغه دې وجنا دې قرآن آیات نازل شوی دا او قرآن آیات شي الله پاک دې تو صفات کړی دا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې د الله بندا هیتو متعلق د آیت نازل شوی دا ويؤثرون على انفسهم دای ترجیح ورکوي په خپل ځنه باندې بل چتا ترجیح ورکوي بل غره کوي ولو کان بهم خصاصه اگر کې دای دی په خپل د شي ته محتاج دی په خپل د شي ته ضرورتمند او دی خپل ضرورت پریږدي او بل ته ترجیح ورکوي دا معنا چې بچونه ته لوجوا تندوا دی ته لوجوا تندوا خوند او بیبي ته خو دی بیا خپل ځون پریږدلو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولمته خورک ورکړو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې د توسي متعلقه دا آیات نازل شوی دا چې توسي آغا په زنه بل غورا کړو خپل ډیر خجتمن یی او توسي خپل ضرورت نه وکتل ای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والمتم وکتل نو مې عزتمنه آسه چې سوچ وکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نه ویلاس بیبیونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی په یو کیر شي د خوراک تنظیم نه وو چې تر وړای وای او کچره دی پیغمبر غوښتل آی دا د مکه د مدینه غرینه به تاسو زر وای غوښتل آی ته یوره به د اسمون نه خوراکینه وته تلای میوه ته کې برتلای وته دا سه عجیب وخت د پیغمبر علیه السلام تر کړی دا او بیا بیبیونه وته وی چې بنه لوا یو شي نشتا بیا د بل صحابي وکسا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولمای کېرته بیتلو بچیون چې کله دل وجه سیره کو مشتو څخه نه پته لګی کنه یا دی کرینا می دی یا می کاروباری نه دی یا می نه کوي دی آغا خلک د نسب د منګای په حالات شي نوستی دونا خو سکی وریج نیمی می خاروز شوک نیمی می او داغا دل وجه د تندې دا سیره کو چایا سخو مشته ملاو شي او بل به عزت من دولتمان دی وی آب په دا منګي حالات شي ګونی چې نه او داغا دونه مونږه دا وکړې بیوړي ایوریج ګونی بیوړي او بل به آغا د شای نیمه می چې بچونه ته ورکو هغه صحابي خپل بال بچو ته پریږدل په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وغړل په صحابي باندې وغړل ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علما ده نو مې عزتمنه دا د صحابه کرام اسلام مشته دا نه وی چې ته د خپل باج شخه په ذات وکا شاه خپل بال بای ته شو ورکا شو په اخرى شی جمع کوي تا اسلام دا وی چې س زون ته خوشوي آب بل ته خوشوي چې نن سب حالات شي دا کلا خلق ته غلط تقسیمیږي غریب په پوتی شي مالدار ته ملاوي شي او بلکې داسې مش کوشش کی کچېره مش سره پکاتور شي دا سړی ویلوړي چې غریبي مش د کاور کوي چایا په ست طریقہ وی چې دا شای متملاو شي اسلام خدا نه وی کمی سوچ وکي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرام ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو کله امیر المؤمنین جوړ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بدا اعلان یې وکړو صحابه جمع کړل بیان یې وته وکړو چې او صحابه کرام زه یو کاسیا په دا مدینه منوره شي کونډه یتیم بیوی غریب بیوی مسکین بیوی
محتاج بھی وی ضرورتمند بھی وی کالا متا پتہ نہ ولګیږي او زب الله ته سجو ورکوا اعلان یې وکړو چې داس وکای چې د کونډې د یتیم لیشتینه برابر کړي ار سړی د بخپله محله شي کونډه یتیم د وشای غریب مسکین د وشای صحابه کرام ولګیدل اینا بدا وی قتل چې پلونکای دی پلونکی محله والا پلونکی چيله والا پلونکای یتیم دا پلونکای کونډه دو او بل پلونکی دی شي غریبون دی بل دی شي محتاج دی بل شي زکیشتانه بالکل لیست برابر کړو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبره وته وکړه چې سې د چا خدمت کول غوړي نو پښولې کوي هاري وصله ته پلونکای صحابي د پلونکی زیای د پلونکی کونډه د پلونکی د یتیمه د پلونکی د غریبه د پلونکی د مسکینه د خدمت پکو لیست برابر شو رجسٹر برابر شو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کسا آغا لیست روخستو چې کله روخستو په آغا لیست نومینه قتل چې پلونکای شزینا خدمت سیکو پلونکای کونډه خدمت سیکو پلونکای دا نومینه په شو قتل انومینه قتل صحابه کرام نومینه وسره لیکلی وی یو نومی من د کړو پشه چې یو شزینا وا بډای شزینا وا او پسترګه باندې معذوره وا سترګه نظاری ختم شوی وو او هیڅ کې نیوي اپ د کاغذ په دلی شي لیکلای وو چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وکتلو چای دا شزینا دو او کې خدمت نشتا په دا غالی شي نوم نه د وسره لیکلای د صحابي نوم نه د وسره لیکلای شوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړه چې نن متعلا مکار وکړه داسې مکار وکړه چې په دا مکاشب ابو بکر صدیق نظم مخ نمبر وړه په قربانی کړل شي فیصله وکړه چې دا خدمت په زکه وی قتل چې پلونکی محلا شي پلونکی چلا شي پلونکای کېردا پایغه سیک نشتا شزینا دو ثابت چې کلا د گایز مینز یو وکړو د اشراق نه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روغلو راوندا آغا چلا چې مدینه منوره شي کیما چلا پالیش نوم لیکلای دا چې دا شزینا دو پسترګه معذورا دو او بډای دو کمزری دی ایسے کې نشتا دا روغلو اکیر دروازه تا دروازه وټکولا چې کله دروازه وټکولا کیر طرف نعوذ وته وشو سوي ته ویایي ته ویایي چې سې کې دروازه پرې په دروازه پرې سې کې چې دروازه ټکوي سې کې پورے اعوذ دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وتویای چې د الله بندایا تو خدمت ته رغلایا کاسا کیر دې چیرته بس شوی نیوی په کیر باندې به دې بس ته راکا کچيري تو ته پښتان نیوی شوی پښتان دې ته وکا او کچيري ایبا کتابینا لیکي چې پاغه واخ مدینه منوره شه په دکې شي بم بنوي وریانه به بروړي و چې کچيري ایبا نیوی ایبا تنظیم دیتا وکا دا شزیناوي ته ویایي دبل په دروازه پر بهار ویلور دوي ته ویایي چې تو نه مخشه بل زون روغلای وو د هار سکړی وی تو خو د الله ډیر شخلک یي چې پښتنه خو کوي خلک وی مسلمان وی میجا مسلمانی چاته مې دروازه وټه کولې دو په دنه سب حالات شي چانه مې پښتنه کړی دو چې پلونکا دونه دشتا کنه دشتا سرکوري یا غیر سرکوري دونه دشتا کنه دشتا غړي دشتا کنه دشتا آیا خروس شو کې تنظیم شتا کنه نشتا وته وایي چې تو نه مخشه بل ژوند ورغلی دا هر څه کړی وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر حیران شو ډیر خفا شو چې وای مو کې دا موقع به زمين د کوا متعلا مکارو کوي فیصله کړی چې د خدمت کا ایدا خدمت په بل چا مونږ وکړو صاحب بیا شو
گایید منځنه بده نه په دا پرشمي په ټیمونه دروازه وټکوله چې کله دروازه سیکی دروازه څنګه سیکی د الله بندا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرشمي ټیم دا اذان نه مخشه وتویای چې زخه عمر فغا د الله بندا یا تشي تر غلای و چې خدمات کا کایبه په چاروي بده تر وړه کا کېر دې صفقاولي وی کې دې صفا کا پرې بس باندې او کا چیرې صفو خنوي دې تپخې کا اوس ټیم دا پرشمي ټیم دا میشتو استخپل پکیر شي سک نشي پخوای چې رجانه سه چې پښتان وکا نه د خو نشه چګدای آغا صحابی دا پخپل باندې خدمت ته پردیش زینات ورغلو وې تویای اوې تویای په جواب شي شزینا وې توی چې د الله باندې ته نه مخ بل رو غلایو دا خدمت کړی دا سیکو چې سپته لاګي بندا د الله زخو وطن نیوی نه پسترګې باندې وچ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا واپس لړو چې آیا لا دا بندا سیکتا چې نه غید منځنه بعد چې روغلا خدمت کړی دا پر شمی په ټیم روغلا بیا خدمت کړی دا فیصله وکړه چې داستو دریم شپه باندې چې په جماعت شي کله مسجد نبوي شي مینځ وکړو منځنه بعد شناستو غلای شو په جماعت شي یا الله پاک ذکر اسکار دعاګونه تلاوات وکړو شپې ټیم د جماعت نه مسجد نبوي نه اوته او هغه چې لا سبا پاتې شه غلای شو پسار شه غلای شو زونته کمبلا وچولا سارتا کمبلا یک شیش دلا اته سملاستو چې کسي چې د بندا سیکته کې دی وینا بل ټیم خوشتانه خو دا ټیم مرسي وکه مسیتان ټیم د تعجود نه بادا تعجود او د پرشمی په میان شي یو سړی د پدلیار شاراوند عقلې ته وردریمي چې کله ور کړکیږي وردریمي وراوند عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شرچک شو چې شیخ شو د الله بندا سیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وته ویایي چې زه خو ابوبکر یا سکی دغه ځکای په دا 13 شپه او چې کله وې کتلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسپلې په لوس شنی ولې وې ایبل شیراونو چې سکی دغه ځکای اے ابوبکر صدیق ته خو خلیفہ یې ته خو امیر المؤمنین یې ته خو بادشاہ دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد ته الله پر دغه در کړی دو خلیفۃ در کړی دا سکی دغه ځکای وې ته کودا چې مړه سیره ما کا چې ما وایا خلک بیا ولې دي دا سپلای دی ولې په لشنی ولې دي وې دا مې ځکه نه ولې دي چې د مدینه منوره خلک ورځ ستړي شي شپې خبینا کو دا سینوي چې ځکه لا درې ما اده مو د شي کړه په دو دی وجنا سیک بیا آرام نشي دا خدمت ته کې وې چې دا خدمت زکا عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې دا سمره واخشي چې دا خدمت ته کې ته لګیاي چې ته دمره واخ نه ته لګیا د سمره واخشي وې ته وی چې عمر فاروق پرېمې ځا خدای پاک تا سانه وړي مو چې سکړی دی الله دې پر کړی دی او ته بیا دمره پیر ورته و چې ته مشه غونډه خبره جوته وی پرېمې ځا خپل خدمت کا مو عزت منه خدمت سے کو امیر المؤمنین دا خدمت سے ایک تا بادشاہ دا سے ایک تا آغا صحابی دا چې الله پاک په دنیا سے ور زری پکړای وو پیغمبر ته ویلو چې پیغمبر ابوبکر فی الجنه ابوبکر په جنت شي بیا سه موقع باندې الله پاک سلام تعالی تعالی دا جبرئیل السلام په واسطه باندې چې ورشه غام سلام توکا او بیا بادشاہ دا خلیفہ دا امیر المؤمنین یا دا جنتی یا دا لوی قربانی کړی دی هغه باوجود بیا د چا خدمت کو د کونډې بیا دا خدمت کو چې سې کې اشتانا دا خدمت د مشتو سواله به وکړو چې بادشاہ وی دا خدمت په وکړو اخو سکه بادشاہ میجا نشي کړای نه مکړای دا ټول جماعت سے بچا د خدمت نه کړای شاده ابوبکر صدیق ګرځي کیر وته سپکاوي او غا وکاله وته پخاوي زمنه وته پخاوي بهر نه ایبو وته وروړي دم لوی صحابي دا او مشیته د کونډه د یتیم پښتنه کړی دو دنه سبا منګای شه پښتنه کړی دو ا دې غام کې چایا دونه چیرته ملويږي آیا غړي سوکا چیرته ملويږي زنه خو داسې اشتا قسم دو چې د کونډه یتیم حق وایي
خوریه او استعمالوي او غریب په نوم باندې روشي وایي قسم په خدای دا انسان باندې به وځي الله په وبسي مسلمانی خو دې ته نه وی اسلام دا مشته نه وی اسلام دا وی چې څه زون ته خوشوي مسلمان ته خوش کا خپل قبیله ته خوشوي بل بایتا هغه ته د بل کونډه یتیم ته خوش کا نو بچار دا د عزت منی خدای دې پرا رسول په خاطر د الله په خاطر رټه مبارکه میاشت راونه دو دا عذابینه سری زلزلې چې درول په د وطن باندې دا زلزلې نر عذابینه قسم د په میش باندې الله روولي ارسی بیا قدا انجام وی قدا غا ظلم کی کونډه د یتیم سره ظلم کی بلته غریب پښتنانی کی زیوتای کی په هر ځای حسد کی زید کی آن ګوناینا غون په میشه موجود یا مخ کو میشه موجوده وا او رحم نشتا رحم اول په مشه بیا په بل شي خو پیسې طرف ته دولت طرف ته هر چا ذهن دا خو د کونډې د یتیم طرف ته چا سوچ نه کړی نو په چار دا الله قرآن شه په دا آیات شه صحابي صفت کړی دا دوی شذ او د خواندا و یؤثرون علی انفسهم دای ترجیح ور کوي په خپل ځنه باندې چاته ور کوي ولو کان بهم خصاصه د خپل ډیر محتاج وي ایوا مسله غنډه کوم مختصره د مې عزت منی کہ تو بلی کری دی چې دا قربانی تشی تویایی قربانی ایسارا قربانی دیتا نوی چې یو عالم جاغ وکو توستا چې جماعت ته دیش ضرورت تا او تو سره په جوش لاس زرا دی او جماعت والا استوز اعلان وکو دے الاس زره او ته ور کې 2000 دا قربانی نه دو کاته زکوت پر کې دا قربانی نه دو دا تو خپل فرض دی په تو سره پیسې دی لازره او تو ته د جماعت عالمي مدرساوي هغه اعلان وشي لازره غشتري ته لازره خو ورکه لازره س 2000 نه را ورکه زون پریزه دغه سه ګردی تنخواه یو سړی یو خلی او دلته اعلان وشي چې دا شای په 4 دا ډایرک وی چې دا ګردی تنخواه کېرته نه وړه دا جماعت ته ورکوان دا قربانی دو دا نه چې ته 2000 یا 15000 دا قربانی نه دو نو صحابه کرام وی قربانی کړي مش قربانی نه دی کړي الله دې مشه د قربانی توفیق مشته نصیب کو یا الله می ګناه معاف کړي حاضر مجمع سي الله خدا پاک مش ګوناینا خدا په نه کوي باندې جلا بدل کې یا الله می زرم نه زرم نه وسته یا الله مش په علاقې شه په د ملک په د وطن شي الله امن ورولې یا الله مشته اثار مشته قربانی خدا میسا توفیق نصیب کی یا الله تم جنرال ذی شو دی مش په حال من دی الله الحمدلله رب العالمین